بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز خوږو او درنو کتونکو زه شهاب خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو دا وخت د تحصیلي بریکوټ په کوټه کلي کې موجود یو، چرته چې د سیام کیډټ سکول د طرفه سالانه تقریب منعقد کړی شوی. په دې کې د علاقې چې څومره مشران دي هغوی پکې په ګڼ شمېر باندې ګډون وکړو. په دې کې د ایگزیبیشن ماډلې هم تیاری شوي دي. دغسې فیمیل چې څومره سټوډنټس دي هغوی پکې هم خپلې ماډلې تیارې کړي دي. مخ په وړاندې ورځو چا چې دا ماډلې تیارې کړي دي او چا په دې ایگزیبیشن کې حصه اخیستې ده د هغوی سره خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخکې را سره خپل تعارف وکړئ او بیا راته دا ووایئ چې تاسو چې دا کوم ماډل تیار کړی د دې په حواله څه ویل غواړئ؟ زما نوم خدیجه شریف دی او زه د کلاس 10 ماشومه یم. ما چې کوم ماډل تیار کړی دی هغه ایسډ رین دی. ایسډ رین چې دی نو هغه د مختلف کیسونو نه جوړیږي چې کله هغه د واټر سره ریاکټ وکړي. هغه نایټریک ایسډ دی، سلفیوریک ایسډ دی او کاربن ډای اکساید دی. ایسډ رین چې دی نو هغه زموږ دپاره زموږ د ماحول دپاره چې دی ډېر زیات خطرناک کیدی شي. دلته په پونډس کې چې دا فشز مړه شوي دي ځکه چې ایسډ رین چې دی هغه د واټر کم پی ایچ لیول چې دی هغه کمی نو هغه د فشز دپاره مناسب نه وي. هغوی مړه شي د هغوی چې کوم ریپروډکشن ایږي نو هغه هم چې دی ډیمیج شي او د فشز ریپروډکشن چې دی هغه سټاپ شي. دلته تاسو د بل افیکټ لیدی شي چې دلته دا ټری چې ده ایسډ رین چې دی هغه یو طرف ته د سویل فرټیلیټي چې دی هغه ختموي او بل طرف ته چې د پلانټ فوټوسنتھسس چې دی هغه سټاپ کوي. نو چې کله فوټوسنتھسس هم سټاپ شي او د هغې سره سره فرټیلیټي هم د ځمکې نه ختمه شي نو پلانټ چې دی هغه تباه کېږي. دا تاسو لیدی شئ دا بالکل یلوویش شوي ده. ډېره مهرباني. ماډلې تیارې شوي. دا وختي ګلوبل وارمنګ چې کوم دی یو خور جوړ کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې مخکې را سره خپل تعارف وکړئ او بیا راته دا ووایه چې دا ګلوبل وارمنګ چې تاسو جوړ کړی دی د دې په حواله څه ویل غواړئ؟ زما نوم نیها دی او زه د کلاس 8 سټوډنټ یم او کوم ما چې دا موډل راکړی دی اصل مقصد دا دی چې ګوره زموږ پاپولیشن ډېر زیات دی. دې راسه پولوشن هم ډېر زیات دی. کوم والکینیک ایرپشن کم د گاډو چې کمي او سموکي او کم د انډسټریز چې کم سموکي دا ټول بر اټماسفیر ته خجال جمع کېږي نو چې کله نور شواګانې په ځمکه باندې لګي دا ریفلیکټ شي نو دغه اټماسفیر کې چې کم ګیسز دغه شواګانې راونیسي. دې لاس زموږ ځمکه ورځ ورځ ګرمیږي او کوم پولر ریجن باندې چې کوم سنو دی ګلیشیرز دي دا میلټ شي او دې لاسه سیلابونو راتلو ډېر زیاته خطر وي. ډېره مهرباني. ستاسو نوم؟ زما نوم صوبیا دی. دا راته ووایه صوبیا چې تاسو چې دا کوم ماډل جوړ کړی دا څه شی دی؟ سر دا ډي ان اے ده. دا ډي ان اے چې دی نو زموږ په باډي کې زموږ باډي چې دی دا سیلز نه جوړي او په سیل کې دننه نیوکلیس دی په هغې کې بیا دا ډي ان اے موجود دی. ډي ان اے چې ده نو دا زموږ کوم جینس هیریډیټي مټیریلز کوم جینس چې دی نو هغه ټرانسفر کوي د پیرنټس نه آف سپرینګ ته. دا ډي ان اے هم تاسو کته نور هم د خدای بلا ماډلې تیارې شوي دي. کوشش کوم چې هغه هم تاسو ته وښیم او دا کوم سټوډنټس چې دي دا یې تاسو ته په خپله باندې پریزنټیشن وکړي او تاسو پرې پوه کړي. مخ په وړاندې ځو زموږ سره اوسئ. ایگزیبیشن کې دا ماډلز تیار کړي دي دې ته په څه نظر ګورئ او دې وړو ته څه ویل غواړئ؟ اوس زه دا ډېر زیات اپریشیټ کوم. کوم ماډلز چې ما وکتل د دې ماشومانو عمر چې دی 12 سال دی، 11 سال دی، 10 سال دی او دوی ته پته لري چې ګلوبل وارمنګ څه څیز دی، ایسډ رین څه څیز دی، اکسیجن سایکل څه څیز دی. نو زه بینتیایي خوشحاله شوم چې لکه زموږ دې ماشومانو کې دا اویرنس دومره راغلی دی نو خامخا چې د دې وخت نه دوی ته د دې څیز پته وي نو چې دوی لویږي خامخا به د ماحول کې او د اټماسفیر کې خپله صحیح حصه اچوي د دې د بهترۍ دپاره د دې صفایۍ دپاره. نو ډېر زیات اپریشیټ کوم. ډېر بهترین ده. My name is Anfal. I read in class KG. I study the Siam Kids School System Kota Swat. This is my model. The lion is a wild animal. The lion live in a cave. It has 4 legs and a tail. They like to eat fresh meat. شهاب خان ډېره شکریه. زه ما خو چې نن د پروګرام وکتو د سیام سکول کوم پروګرام چې ماشاءالله ډېر ښکلی ایونټ یې ارګنایز کړی او بل هغوی چې کوم د ایگزیبیشن کې دا کوم سټالونه لګولي نو په هغې کې د ګلوبل وارمنګ د خبره وشوه که نه نو دا چې عوام کې اګاهي هم د دې راځي دا ډېره ښکلې خبره ده
او سکول پروګرام ما لږ لیټ جوین کړو، زه چې لاسنیوی ته تلم خو نه ډېر ښکلی پروګرام وشو ماشاءالله. او چې داسې هیلدي پروګرامونو کې انشاءالله دې سبا زموږ فیوچر ډېر ښکلی دی وړو انشاءالله.